باب شروع شو باب تحریم الخلوت بالاجنبیت د پردی ښځې سره په تنهایی کې پاتې کېدل حرام دي. دې باره کې د سورت احزاب 53 نمبر آیت راوړی دی. دا هغه سورت احزاب دی چې پخوا به اسلافو صحابو تابعینو نیکانو پلارانو به د لور نیټه د وادولو تر هغې نه ورکوله چې تر څو پورې به ورته سورت نساء، سورت نور، سورت احزاب، سورت طلاق، سورت حجرات دا سورتونه به ورته په معنونو ښولي. اوس یو پلار لور تر هغې پورې نه ودی چې تر څو پورې وله څه شی نه کړي، فرج، اے سی، کالې، ډبل بیډ، سنګل بیډ، صوفا سیټ، ډینر سیټ، جوړې، نور شیزونه اون مون. زما د خبرې مطلب دا نه چې دا وله مه کوئ، دا وله 2-3 ټرالی کوئ، 2-3 ټرالی وله کوئ چې خدای وس درکړی دی که نه ښکاره که پې خپل وس خو ځان به نه قرضدارې کې ګورئ. دا ولو که دا صحیح دي، ټیک ده، د دې څه معنی نه ده راغلې، خو دا صورتونه ورته په معنو باندې خول پکار دي که نه دي پکار. نو زه خو بیا هله وښیم چې ماله خو خپله راځي که نه، نه طلب خو باد کې خبره ده چې ماله خپله خو راځي که نه. که خپله نه راځي داسې ماحولونه دي لوڼو ته بچو ته مخې ته کړو چې هلته دا صورتونه ورته په معنو ښودلی کېږي چې دین خو یو ځل زده کړي که نه. یاد ساتئ بچې چې څه غواړي زه دې راخستی دی، لوی بچی دی او که وړوکی بچی دی، وړوکی بچی وایي ماله پاپړ واله او ته وله نالي، نو زیات نه زیات به څه شي، یو ساعت به وجاړي بیا په کلار شي که نه. لوی بچی دی کالې غواړي لور ده، زوی دی موبایل غواړي وله دې وانخېستو، نو زیات نه زیات یو ورځ به څه شي وجاړي بیا به چپ شي. او چې قرآن دې ورته ونه ښولو، دین دې ورته ونه ښولو او ښایسته اخلاق دې ورته ونه ښودل، علم دې ورته ونه ښودلو که نه، ټول عمر به جاړي. او ټول عمر نه مراد زما د دې دنیا عمر نه دی، دا هغه دنیا ټول عمر به جاړي. نو دا هغه صورت دی چې پلارانو به لوریانو ته د واده کولو نه مخکې ښولو. هغې کې یو آیت دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا سألتموهن متاعا. الله صحابه کرامو ته فرمایي ای د نبي علیه السلام ملګرو صحابو، کله چې تاسو د نبي علیه السلام د بیبیانو نه غواړئ متاعا څه څیزه، فاسألوهن من وراء حجاب، نو د پردې نه بهر وغواړئ، د پردې نه دننه مه ورځئ، بهر د پردې نه ولاړ اوسه. او د مسلمانانو مور بیبي په کور کې وي، څه شی ترې غواړي نو د پردې نه شاته. دا مفسرین رحمهم الله فرمایي چې په دې کې حکم ازواج مطهرات ته دی او دا حکم د ټول امت دپاره عام دی. حضرت عمر رضی الله عنه ډېر غیرتي صحابي، الله دې موږ ته غیرت را نصیب کړي. نبی علیه صلات وسلام ته یو ځل عرض وکړو، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم دا تاسو کره خو زه ګورم نیکان او بدان هر قسمه خلک در کره وځي نو نه وځي. نبی علیه صلات وسلام کره به مسلمانان هم تله او په دغه معاشره کې خو منافقان هم او دا د منافقانو دا پهچان نه دی. دا د آسماني آیتونو نازلېدو نه مخکې دا فراست او پوهه الله پاک حضرت عمر رضی الله عنه له ورکړې وه چې داسې به لاندې باندې سړي ته وکته که نه، که ښایسته ږیره به هم ښایسته پټکې به هم والې او ښایسته به یې ځان برابر کړی خو ټکه به یې وخوړه چې دا سړی خو ټیک نه دی. نو منافقان به هم نبي علیه السلام کره تله، نو حضرت عمر رضی الله عنه باندې ډېر تاو تېرېدو. نبي علیه السلام ته وایي الله رسوله صلی الله علیه وسلم هر قسم خلک در کره وځي نه وځي، دې بیبیانو ته ووایه چې دې پرده کوي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه خو یو کار هم د خدای د نبي وینا نه کوم، وما ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. نبی علیه السلام یو قدم هم نه اخلي د الله د حکم نه بغیر. ما ته خو الله نه دي ویلي چې په بیبیانو پرده شروع کا. دا گفتگو لا جاری وه چې دغه د جبرائیل علیه السلام الله راولېږلو او حکم نازل شو چې د نبی علیه السلام بیبیانې به پرده کوي. بس چې کوم بدان وه په خپله څه شو مانې شول. منافقان ښه لوښي دي که بد لوښي دي، او دا چې زمونږ د پیغمبر کره تله راتله نو ستاسو دلته وینې جوړ شو، که ما ته اندازه شوه تاسو ورته دلته وینه وخوټ کېده. نو حضرت عمر رضی الله عنه غیرت ته زمونږ د ټولو غیرت چې را یو ځای کې رسي ورته د هغه به ورته څومره وینې خوټ کېدې. خو څه ویلې ځکه نه شوه چې منځ کې خو د الله رسول او د الله رسول په خپله څه کوي نه، ځکه چې منځ کې الله دی. نو الله فوري طور باندې جبریل علیه السلام راولېږلو چې پابندي پرده نازله شوه. اوس عالمان فرمایي دې آیت کې د غور خبره دا ده که نه، د غور د جوور سوچ خبره دا ده چې دا حکم صحابو ته شوی دی چې تاسو د بیبیانو نه د نبي علیه السلام بیبیانو نه څه غواړئ نو پردې نه دننه به نه ځي، د ور نه دننه به نه ځي. هغه طرف ته څوک دي؟ زنانه ازواج مطهرات، د هغې زړونه به څومره سپینه او پاک بل څوک ورته رسي، هغې ته نه رسي ورته.
او دی خوا څوک دي د صحابه کرامو پاکه ته بل څوک رسي نه د امت د ټاپ پاکان خلق دی اخوام دی خو او هغه ته الله وایي چې پرده به منځ کی نو بس تاسو خپل اندازه ولګوي الله تعالی او هدر کړي د عدل ته استعمال کوي الله پاک د عقل در کړي دی سمجھ در کړي دی هغه اوس دې کې استعمال کوي چې دغه خلکو نه پاکان څوک نشي کېدی دی وایي زماړو کې سنشته ما ورته خور ویلي دي په دین دنیا دروغ وي مونږ ته خو به داسې وایي چې ما ورته په دین دنیا خور ویلي دي او زه ورته خور وایم او ما ته لالا وایي او ورور راته وایي اوس حکم داسې دی سیبه تاسو وایي که نه دا اوس سمه خبره ده د خدای حکم دی دا سیبه او پاکانو ته شوی دی او مونږ هغه شان پاکان دي دا دوکه ده سیبه چې زما اړه پاک لري د مخکې څه دی زه ورته والله د خور په نظر ګورم او ما ته د ورور په نظر ګوري دا مونږ ته وایي دا چې کله ته ورته ګوري که نه بس هغه ټایم کې چې چا دا حکم نازل کړی دی خبر دی چې ته ورته د خور په نظر ګورې او که د ورور په نظر درته ګوري دا ټولې دروغ خبرې دي بس لنډه خبره دا ده چې پرده به پرده به او دا مسله نه ده د پردې والا دا ډېره مظلومه ده مونږ په دې مسله ډېر ظلم کړی دی یو ځای کې هم نشته دی ګورئ شروع کوي وصلی الله تعالی علی خیر